دانن سویم ورځ دا چې ډنمارک کې یو کارټون چاپ شوی. ډنمارک د انګريزانو ملک دی او هغه سره چې سړي کړی دي نو الله پاک دې د زمکه ته په ژوند جنت جهنم راوباسي او دې زمون په مخ کې پکې واچي سره د مرګرو چې په ژوند په جهنم کې واچي او دا ټولي دنیا مسلمانانه وګوري. عزیزانو ور سره لیکلي دي او دومره بدصورت شکل کې هغه تصویر چاپ کړی دی چې زه درته نشم ویلې ما ولید چې دا سردار کونین صلی الله علیه وسلم زباندې د مرګو مرزو او بیا د خزې ډېرې کړې دي نور خبرم ډېری دي خو خیر اوس وخت کم دی. عزیزانو یهود او نصارا دے الله په دنیا کې ذلیل او رسوا راته په دنیا کې سره زمونږ د مسلمانانو مرګرو دا کم بادشاہان او شاهان چې د صدر بش په مور فیجی دا سره دغه حرامیانو دی الله ذلیل او رسوا. زد نسواراو نه یو تپوس کوم چې د ذلیل بچو مونږ خود عیسی علیہ السلام نومم بیا د سند غسته چې تاسو پیغمبر دی نومم بیا د سند غسته مونږ داغه د مور څخه نام وا بیبي مریم د بیبي مریم نوم ادمره اوچته خزوا چې الله په قران کې په 100 صفو باندې داغه ذکر کړي ادمره اوچته خزا نو مونږ داغه نومم به د سند غسته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشپک سو کاله مکه تیر شوی وخدم ذلیل او رسوا کا تاسو له نور څه پلاس نه درتل چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کارټون جوړولو چې پاغه نن د ټولي دنیا د مسلمانانو زړونه مجروح کړي زړونه خاصه په دې او خبره فکر وکړي چې د پیغمبر حکم نمنل دالو یا گناہ دا او کده پیغمبر تصویر جوړول دالو یا گناہ دا پدې مې پوښتنه د پیغمبر حکم او د خدای حکم نن د قرآن غوندي کلام او د بخاری او ترمذی او ابو داود او مسلم غوندي کلام په پاکستان کې موجود دی او نن د پاکستان فیصله د لارډ میکاله په قانون باندې کیږي کنه کی د انګريز په قانون باندې شپږ کاله وشو چې نن د پاکستان یو فیصله دا ونیسا یو فیصله یو خود دی غم لټنګ یو فیصله تر اوسه پورې د الله په قران نه ده شوی وی هر چاته زما خیال دے زگر میں ډیر ملال دے هر چاته زما خیال دے زگر میں ډیر ملال دے هر چاته چې زګورم دی ټګان د بنگاله دغه مشم خله هر چاته زما خیال دے
जिगर में ډیر ملال دے هر چاته چې زګورم دی ټګان د بنگالې دغه مشم خلې منلې دی د لاډ میکاله قانون په ځان باندې پښتون زپخپنا کې دې ګتاوام په دې پښتو لفظ باندې ګاندو خانه دمره ګیره بدیو بلبله بده تنگ پتلون والا پرتک سره روانیا دغه بکه د باګړو دلا کلا پکور کې ود پروته او استاد دونای چې دی هغه ځان بیا رېګمال کړي یو سرک تراوي منله د قانون پزان باندې پښتون چې ورش کچرو لپ کې جوړې دی میلې دغه ماشوم خلې منله د قانون پزان باندې دې ځن طلاق پښتون چې ورش کچرو لپ کې جوړې دی میلې دغه ماشوم خلې چین مان رستو آزاد دے نن ورشي د چین حال وګورئ په دنیا حاوی کیږي لګیا دے نن امریکا د چین نه یریږي امریکا کې دا کونی نه دی چې دا بیا پاس کړي دل لا زمون صدران ولی منډي وې ډېری دا پښتانه ګورئ د بل شي شوقیان دي تپوشوے زکا چې څنګه هغه سور سپین دی رستو به کټویم سورس بستی نه کړي مونږه هندوستان ما سره آزاد دی په 86 کې ما هندوستان لیدلې دی په خدای قسم چې د دیوبند سره به هندو تیرې دو یو ورځې نو د دیوبند دیوال ته داسې و ما ورته یہ کیا کرتے ہو ویل ہم جو آزاد ہیں نا اس جگہ کی برکت ہے دراصل کہ ہم جو آزاد ہیں بیا میں د دلی په پارلیمنٹ کې یو ایمنه نه تاسو کو ایمنه مالا آپ یہاں کیا کرتے ہیں یہ تو شیخ الہند کا سیمینار ہے نمات وہی واللہ دا ٹکے آغا مکڑو کہ ہم جو آزاد ہیں مولانا صاحب شیخ الہند کی برکت ننتاسو وائے جو پاکستان قائد اعظم آزاد کرے دے قائد اعظم غریب خو خبر ہم لو پاکستان اور ہندوستان کو آزاد کری شیخ الہند دی مولانا حسین احمد مدنی دی مفتی کفایت اللہ دی مولانا عبدالکلام آزاد دے ہندوستان اور پاکستان کو بھی آزاد کری بیا انتہا نشتا پا غربت کے کہ کم پا ہندوستان کے دے رشکی چو چلائی نو دشپے پا فٹ پاتو نو دکی گی نو ما یو نہ تپو سکو کہ تم ادھر کیوں سوتے ہو البت گرمر نہیں ہے اپنا وطن ہے گزارا کرتے نو زما عزیزانو د یهودو د نسواراو تعلق پرې دی دوستی پرې دی مرګرتیا یې مکوي د ډنمارک د تمام مصنوعاتو قطع تعلق کوي لکه څنګه چې د بیت الله شریف بادشاہ وکړه اور سے سرک و تو غرزولو متیازی پہ ہوکڑے نند یہودو
د دنیا تجارت په پاکستان کې دی. سیوانب چې وګورئ متیازې پې کوئ، پیپسي چې وګورئ متیازې پې کوئ. د یهودو تمام تجارتي نظام دا د ملک نه ختم کړي. مونږ د لوږې مړه شو، خو د ډنمارک او د یهودو سودا به په پاکستان کې نه خرڅو. او دا مشرف ته ویم چې خدای ته وګوره، چونچونیا خدای ته وګوره. که دې ملک نه جنات لیشي، دې ملک نه صدر ایوب لیشي، دې ملک نه بوټوت لیشي، دې ملک نه ضیاءالحق لیشي، دې ملک نه به تم یو ورځې د تورو خاورو د ډیری لاندې پروت تو به یو ورځې لاړ. خو د خدای خبر، د خدای خاطر وکړئ چې یو د دې ملک نظام بدل کړي، د دې ملک نظام بدل کړي. کدو یې نه بدلای، الله پاک دې د شپې چې سملی او سشپه کې هاټ پیږي. او اوس ان شاء الله شروع شوې ده. د ډاکټر رحمان روا لنګه ده. څوک چې ګوره بایپاس اپریشنونو لمنډي وای، تاسو خیال راغی ان شاء الله شروع در باندې شوې ده. بلا بیگام زلزلہ وا، ابلش پم وا، لا بلش پم وا، سبم لای او سبب د خاور ډیرو لاندې پراته. لکه په بالاکوټ او مظفر آباد کې د شپې سملاسته او سهار د خاور ډیرو لاندې پراته. خدای بدر سره دا چلته. زما په خدای قسم دی چې زه د شپې سملم او اسمان ته وګورم نو د دې اسمان اراده ګوره ما ته خطرناک ښکاري. د خدای خاطر وکړئ چې یو خزه بند کړي په کورونو کې. ګوره دلته چې په موټر سایکل دوه کسه سواری غلط پولیسي ونیسي، ولی وای ډبل سواری منه. نو یو تنوي چې دا خزه چې ځان پسې کینولي ادرې باندې بورای وای نه جوړ سړی متعلق دی. خیال درا نو دا لس منه بورای چې دا ځان سره ګرځول په کور کې کینوي. خدای ویلي دي او دا علما پویږي قرنا فی بیوت کنا، حکم دے د خدای چې قرنا تا ته جسپای وای چودريګا دا چودريګي کنه ولاړ کني ولا. او چې خدای وای چې قرنا خزه په کور کې کینه وای، په کور کې بم خزا په تیزه تیزه نه ګرځي چې د خپل आवाज پر دې سره وانه. نن کفار خاص کر امریکا په ټوله دنیا د خدای دعوا کول غواړي. ما وې چې روس په کابل کې د صحابه په قبرونو بمباری کړي وا، الله روس تباہ کړو کړه. امریکای په عراق کې په اولاد رسول بمباری کړي دا، خدای به تباہ کوي. او شیعو واوري مونږ د بیبي فاطمه واده غوندي چې چاني کړي، زه په ژوند کې د چا واده تنیم په ژوند هغه نکاح تړم چې د بیبي فاطمه غوندي نکاح. او سنیانو ټونګیانو هغه نکاح تړم چې د بیبي عائشه غوندي نکاح. بیبي عائشه د سردار کونین په اولاد قربان و، ابو بکر په قربان و، عمر په قربان و، عثمان په قربان و، علی په دې ټولو صحابه قربان و. نو زما دي ځانو
په دې خبرو نه کېږي دا وقتی تور چمچم دو ټمټم دو چمچم دو ټمټم دا ټمټمګي پرې دی د امریکای خلاف شپه ورځ په موږ کې خدای ته आवाज کوي چې یا الله امریکا راته ټوکړي ټوکړي او ذلیل او رسوا خدای ته تباہ او برباد کې سره د هغه کسانو چې کوم کسانې مرګري خدای مرګري تباہ کې یا الله عمر له مرګري عمر نو زما عزیزانو نن لوی ظلم چې کوم د تمام مسلمان دنیا سره کوي هغه امریکا کوي اسلام جهاد دا دواړه نمونه نن د قران نو وسته غواړي امریکا او زمون مسلمانان ورسره په هغه پیسو تاسو ډالر مولا سره کړی نه دي ډالر نن په ډالر مسلمانان سروې کوي او د قران نه د جهاد او د اسلام لفظ وباسي ما وې چې قران د قاری فیاض پسینه کې پروت دی دینه به څوک وباسي نن کروڑونه و ربونه د قران حافظان دي بلدا چې خدای ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران ما نازل کړی دی او زبې څوکیدار نو د کوم شي چې خدای څوکیداری هغه کې څوک تکول شي ان شاء الله خدای دې عمرونه درکې او ډېر مودم خدای ترغه ژوندۍ لرا چې تاسو امریکا ټوکړي ټوکړي وګورئ او د امریکای مرګري تاسو ټوکړي ټوکړي وګورئ او په پاکستان کې د لارډ میکاله لندن تر رسخت قانون او د قران قانون خدای جاری عزیزانو سینه می خوږي نور کونو پمنس کې د بے اتفاقۍ کوشش کوي تاو ما جنگي او ځان بچ ساتي تاو ما په خدای مې دې قسم ما د پلار د قاتل نو سه عالم کړي دې په دې سړي دا دې ژوندې دله مې وروسته زما پلاری 15 ډزه وشته نو سه راغه دله مې وروسته کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں جماعت بول آپ کا ایمان کون پیدا کرے گا مل بس قاری سے اب بات نہ کریں پلس کالا کی میں پدم ملا کرو بیا میں پاس انجان سرا پہ دورہ اکڑا د پلار قاتل نن تاسو د تش خبره سخته باندې ټوپک او تماچې را لې په یو بل قربان شي د یو بل علاج شي بس وای اشیرانه يرشو در بهارا کیشود سر سبز سنگ در بهارا کیشود سر سبز سنگ خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ خاور شچ رنگ رنگ گلو نونی بلنن چی چاہتا دکار ہوئے نو بیا چورتا یادول غواړي نزان در نه پټي نو ماغه پر یو شعر د رحمان بابا ویلو چې دنیا د آشنای نو سنما چې دنیا د آشنای نو سنما نو په باتروم کې را نه ولې پټې دلې نن چې غټو خلکو تر دې کار به شي کنه نو پیه وځي شاید غسل خانه کې نو بیا نو ورته ټلیفون کوم مال څه دړې غول کایسه او دومره غونډه غول کوي چې راوتی وای کنه توبه او باسا د خدای او د رسول خاطر وکي چې صحیح اسلام په کورونو کې راول د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي په دې قوم او په دې ملک رحم وکي دعا وکي په اخلاص چې یا الله پنن شپه کې امریکا تباہ او برباد یا الله پنن شپه کې سره د مرګرو تباہ او برباد
یا الله سره د مرګرو تباہ او برباد. یا الله چې کوم خلق په پاکستان کې قرآن راوستو قانون ته نه پریدي، یا الله وه جهنم کې وتی کې خپل حبیب په خاطر. خدای زمون خزو ته هدایت وکړي، خدای زمون لونو ته هدایت وکړي. دا نیټ ورکونه دا ټي وی ګان رامتوبونه لري کوي. نن درته په ټي وی او په کیبلو دام خای بیا لکان کسې تر وځي نن خو ډیره مزیدار د خراب بچیا جمعات کې کېنا الله الله کوا واوري. بس اخیری خبره مولانا اشرف علی صاحب وایي چې والله بالله ثم الله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځل الله ویل د دوړو جهانو د نعمتونو نه بهتر.